لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة د الله په کتاب کې یو لوی مقام لري. دینه مخ کې د اهل القرآن اور اهل العلم دا یو مستقل طریقه ده چې هغه د صورت باره کې څه خبرې کوي، خو ځان سره دا اولی کې دا بار صورت کې مونږ کو چې د فهم قرآن د پاره 15 اصول دي چې د عین معرفت ضروری دی. یا داسې وایي چې د فهم صورت د پاره د قرآن د هر صورت د پاره دا 15 اصول ضروری دي. یو چې کله یو صورت شروع کیږي ګلونو نو ربط د صورت د ما قبل سره چې دا پلان کې صورت شروع شو د نمخ کې کم صورت ته د اغه د یو بل سره ربط سده تعلق سده مناسبت سده اتصال څنګه د علاقه څنګه د سقراین پکې موجود دي، س جوړخته دي، س تعلق دي، څنګه یارانه د یو بل سره. نو ډومبېولي کې د اصول 5 نه اولنې مسله ده ربط السورة بما قبلها. دویم د دعوه السوره د صورت دعوه صدا د سنه به بحث کی. دریم د خلاصه السوره وتقسيمها الى مضامينها. د دې صورت خلاصه صدا او د دې مخفل مضامین ته څنګه تقسیم شوه دی. سلورم نمبر معرفت امتیازات السوره. دا صورت پس ممتاز ده، دا سے کم خبر ده چې پاغې دی جدا دي د نور صورتونو نه، دا سے کم خبر ده چې هغه په دې صورت کې شتا او هغه په نور صورتونو کې نشتا. پنځم نمبر ده حل مشکلات السوره. د دې صورت مشکلات سدي ګران ټکی پکې کم دي، ورسره ترتیب د صورت په اعتبار د نزول او د مصحف سره ترتیب نزولی او مصحفی. دا 15 خبره بیا دي ما سره واړوي شاباش وای. نمبر 1 سو ولکا ربط السوره بما قبلها. ها وای لکا. دویم نمبر سو دعوت صورت. دریم نمبر سو ولکا خلاصه د صورت. سلورم نمبر سو ولکا دقه سناسیا امتیازات د صورت. اور 15 نمبر سو ګلونو مشکلات د صورت. ماشاءالله. اوس راشه سورۃ الفاتحه ته. د سورۃ فاتحه هو ربط بما قبل نشتا، زکه چې سورۃ فاتحه هو د قران اولنی سورت د ترتیب مصحفی سره اور قرآن کی لیکلو کې د دینه مخ کې بل صورت نشتا. دعوت سورت فاتحه ولیکه. دا خبر ټول عمر خلق وای، خو یاد یو لیکي ټول عمر نه یو ځل دا ولیکه ان شاء الله الرحمن بیا بیا باجت ناراضي خپل لیکل بدر سره وی. دا بدل دومره غټه فائدہ درکې چې خط بینی او دوره تفسیرو کې لیکل نه کیږي. ښا پوه شو کنه؟ هغه کې خو خامخا منډوي. دا آرام آرام سره یو درس دی، دومره ډیر وینا نو د ریکارډینګ نه او د ملګرو د تکرار نه پکې اوس د لیکلو موقع ده. د لیکل د سر نه په خسته انداز باندې شروع کې سبب درته ډیر لوی مشکل وي. ما سره بتا سوال تکتلی د دنیا کاپیانه ما ډاکی کړی دي. د وایسا شیخ صاحب دوره ما سره لیکلې پرته ده
د شیخ امیر حسین باچا صاحب دوره ما سره بیاس کې لیکلې ده. د استاد محترم شیخ امداد الحق صاحب د دورې اکثر ایسه ما سره لیکلې پراته ده کني بیاس کې خوشتا. د مجتبی مفتی صاحب دوره اکثر نکات چې کوم دي هغه نکات ته ما لیکلي دي. دا چې د ډېرو علماء کرامو دورې هغه ما لیکلي دي. د شیخ عبدالسلام رستمی رحمت الله علیه دوره د مختصر عنواناتو په شکل سره ما سره لیکلې پراته ده. نو ځان کړوئ د برستو تاسو له انشاءالله الرحمن ډېره لویه فایده درکړي. خجی نو د سورت فاتحې نه مخکې خو صورت نشته، ربط بما قبل مو خو دعوه د سورت فاتحې دویمه خبره ده. دعوه د سورت فاتحې دا ده چې الحمدلله صفات د الوهیت خاص دی یو الله لرا، او خاصه څه ته وایي؟ ما یوجد فیه ولا یوجد فی غیره، چې په هغه څیز کې موجود کېږي او په بل څه کې نه. نو صفات د الوهیت یو الله د پاره خاص دی، بيد الله نه یو نبی او یو ولی، یو فیر او یو فقیر، یو ژوند او یو مړی د الوهیت د صفاتو قابل اور مستحق نشتا. فاتحه داوا څه شو لکه چې الحمدلله صفات د الوهیت او د الله د یووالي صفات دا د الله سره خاص دي، او الله سره په دې صفاتو کې څوک شریک نشتا. یو د موجبه کلیه چې تمام صفات د الوهیت خاص دي یو الله لرا، یو د سالبه کلیه د الوهیت تمام صفات بيد الله نه علاوه د کائنات د هر فرد نه نفي دي، اور دا بيد رب العالمین نه بل چاله را ثابت نه دي. ٹھیک شو ګلونو. درېمه خبره خلاصه د سورت. نو د سورۃ الفاتحه خلاصه ځان سره ولیکه. اول پدې کې داوه د سورت د په الحمدلله سره، دویم پکې بیا د درو دلائل تفریع د پدې داوه باندې ادري دلائل دادي. الحمدلله صفات د الوهیت خاص دی یو الله سره، بيد الله نه بل څوک د الوهیت د صفاتو مستحق قابل لائق نشتا. نو الحمدلله صفات د الوهیت خاص دی یو الله لرا. حسین مولی صاحب اول دلیل به پیش شي رب العالمین، چې پالون کې او تربیت کوونکې د تمام عالم یو الله دی، اور چې کله د کائنات پالون کې او تربیت کوونکې یو الله دی. نو الحمدلله صفات د الوهیت هم خاص دی یو الله سره. ٹھیک شو جی. دویمه خبره الرحمن الرحیم جان علما عام او خاص مهربانه په کائنات کې یو د رب العالمین ذات دی. نو چې عام او خاص مهربانه یو الله دی، نو الحمدلله صفات د الوهیت خاص دي چا لرا؟ یو الله لرا. دریم دلیل حضرت گل مولی صاحب مالک یوم الدین، اختیارمند د ورځې د قیامت یو الله دی. نو د اختیارمند د قیامت د ورځې چې یو الله شو، نو د الوهیت د صفات مستحق او لایق ذات صرف او صرف څوک دی؟ الله. نو الحمدلله صفات د الوهیت خاص دی یو الله لرا. نو چې کله دی دا اومنله چې صفات د الوهیت الله لرا خاص دي، ځکه چې رب العالمین دی، ځکه چې الرحمن الرحیم دی، ځکه چې مالک یوم الدین دی. نو اوس په دې دلایلو باندې نتیجه راوباسه، اور نتیجه دا ده ثمره د ادله دا ده چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله مون خاص تا عبادت کو، او الله خاص تا نه مدد غواړو، ستا عبادت کو. ځکه چې الحمدلله صفات د الوهیت خاص دی یو الله لرا، او د صفات د الوهیت نه یو صفت دا دی چې عبادت دی. نو عبادت هم ایاک نعبد، العبادت لله وحده.
عبادت خدا الله کې خورا مدد شو چاته وي نو ایاک نستعين په عبادتونو کې لوی عبادت چې را مدد شویل دي او چغه ویل دي نو ایاک نستعين رب استاد در نه بغیر زما بل در نشتا. عبدالرحمن بابام وی سم کار دی چې د بل د در نه غواړم او په خپل کور کې هم کنار دی رب زما نو رب نه بغواړم او څوک به دغه رب سره شریک نه جوړم د شرک نفي د ورکې ګلونو خجی. سلورم خبر په فاتحه کې دا تعلیم الدعاء بسؤال الهدایت والاستعانه د الله رب العالمین نسوال کول د هدایت چې الله دا عقیده خډیره نمبر 1 عقیده دا چې الحمدلله صفات د الوهیت خاص الله لره دي دا خډیره انقلابی عقیده دا چې ایاک نعبد و ایاک نستعين عبادت به هم د یو الله کوم اور امداد به هم د یو الله نه غواړم نو په دې دومره انقلابی عقیده اوس الله ما کلک کې تر مرګ پوري نو اهدنا الله کلک میں کفی. تفسیر مدارک یو حنفی عالم دے اور دا تفسیر ځان سره ولي کې وای خله دریو جلدو کې ملاویږي دوو کې ملاویږي خو ډیر خپل تفسیر د ابتدایي طالبانو د پاره ترکیب ډیر خیسته کوي نحو باندې پکې زده شي ترجمه پکې مزده کیږي. تفسیر مدارک د علامه نصفی ځان لواله ښه دا کنز الدقایق هم دغه نصفی لیکل دي نو هغه کوي ثبتنا علی المنهاج الواضح الله په دې حق موقف میں کلک کی مضبوط میں کې به. پنځمه خبره پکې دا بیان د فرق ثلاثه د دریو ډلو ذکر دی پکې لومبه منعم علیهم الله پچا چې د انعام کړي دی رب د هغه خلق لار باندې مکلک کی. دویم ډله مغضوب علیهم الله پچا چې غضب کړی شوی د دینه مې بچ کی. دریم ډله ضالین الله کم خلق چې بیلار او گمراه دي یا رب العالمین د دک خلقو نه مې بچ کی. او مشکلات د سورۃ الفاتحه دا ورپسې عنوان دی دا ان شاء الله را روان دی. بل اوس اولی کې امور خمسه فی الآیه په هر آیت کې به 15 خبره خامخا کو بس دا چې نن اولی کل نو باقی ټول قران کې هر آیات کې بیغمه شوي چې د هر صورت د 15 خبرې دی اولی کله د تمام صورتونو حل وروت نو دا غز لازمی خبرې دي دا ځان سره په خپل جبه کې اولی کا کني د پریانو جبه هو تاسو له درځیم کنه کوهستاني د پریانو جبه زوم چې دا په پریانو لم نو ورځي خو تاسو څنګه دا کړی نو په هغه جبه کې ځان سره خم مزیدار اولی کې شومي ګومي او کوچی موشي موشي بس کې دي چې دا مطلب دی چې صورت خلاصه سره ٹھیک ده کنه نو دا اولی کې ګلونو 15 خبره به هر آیات کې یو د ربط الآیت بما قبل ما قبل سره د دې آیت سره تعلق دی. بل دویمه خبر د عنوان د آیت سره تخویب دی پکې ک بشارت دی پکې زجر دی پکې ک ادخال الہی دی پکې ک تنویر بما سبق دی پکې سدي پکې د آیت عنوان سره. درېمه خبره د آیت خلاصه او مقصد څه دی. څلورمه خبره مشکلات د آیت او حکمتونه په دې آیت کې څه دي او پنځمه خبره ترجمه الآیت چې د آیت ترجمه سره څنګهیار مولوی صاحب حسین چې کله د 15 خبرې په آیت کې وکړي نو پنځپریش په دې آیت سره ٹھیک شول جی نو دا 15 خبرې به ګلونو په آیت کریمه کې وی سبانه ان شاء الله فضائل د سورۃ فاتحه وایو ابتدائی سبق اهم دی د یادولو د لپاره مې مقرر کړه واخر دعوانا